امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې دا د صحابه کرامو شاګرد دی، د علم هغه برخه هغه ایسه بیان کړي چې هغه ټول دنیا ته د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام د علم هغه رڼا او فیض چې دا ورسولو. د سلور زرو استادانو نه تاسو سوچو کې چې دی به څومره ګرځېدلی، د سلور زرو استادانو مشایخو نه د علم حاصل کړو. دا د تابعینو دور دی، صحابه کرام استادان دي او تابعین شاگردان دي. افضل تابعی او بهترین تابعی امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب تبیض الصحیفه کې لیکلی دي، تبیض الصحیفه کې لیکلی دي چې زمونږ امام اعظم ورته ځکه وایي چې دا په امامانو کې لوی دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د سلور زرو استادانو نه علم حاصل کړو چې په دې کې 19 استادان د نبی پاک مبارک صحابانو. د عبد الله ابن مسعود صاحب نه علم حاصل کړو او د عبد الله ابن زبیر صاحب نه علم حاصل کړو. دا سه د ګڼ شمېر صحابه او د اهل بیتونه چې کوم د رسول پاک علیه السلام د کور او د خاندان خلقو، امام سیدنا امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ نے سبق حاصل کړو. او په خپل و امام صاحب رحمت الله علیه فرمایل لولا السنتان لهلك النعمان، کچره د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یعنی خپل ځان یادولو د 2 کال نوی د علم د حاصلولو نو نعمان به هلاک شوی وی العیاذ بالله. هغه عظیمه هستی په تابعینو کې د علماو په سب کې چې په کوم ځای امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات شو، 1000 پیری د قران کریم ختم په هغه ځای باندې کړو. هغه عظیمه هستی په تابعینو کې چې په یو رکعت کې غون قران ختم کړو. خانه کعبه کې دن عبادت کولو. خطیب بغدادی رحمت الله علیه 44 نمبر جلد کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مناقب بیانوي. دې ته تاسو ګورئ. حج شریف ته لاړو، 55 کرته په جون کې حج کړو، یعنی چې کله نه فرض شوی دی نو دی به حج لتلو. د رخت او د کپړې او عظیم کاروباري او تاجرو الله ول ډیر لوی شان ور کړو او ډیر لوی ملکه ول د رسول پاک علیه السلام په علوم باندې ور کړی وا. امام صاحب رحمت الله علیه په اخیری کال باندې چې کله حج ته لاړو د خانه کعبه دربانچی ته وی چا سره چې چابیانې وی ما ته دا ور کولو کا زه د الله په دې کور کې په بیت الله شریف کې دننه یو 2 رکعات منځ کوما. امام صاحب رحمت الله علیه ته د خانه کعبه ور په خپل باندې کولو شو، دننه ورغه په 2 رکعاتو نفل باندې ودرېد. څنګه نفل کول صاحب؟ په یو رکعت کې سالم قرآن ختم کو. ختم القرآن فی رکعت واحده، په یو رکعت کې قرآن کریم ختم کو. 2 رکعت مختصر غوندیو کو. دا اغیل الله طاقت ور کړو. تو حیران چې 1.5 سپاره قرآن په یو رکعت کې څنګه ویل شي، نو په 10 منټه کې یو سپاره څنګه ویل شي؟ ته ویل شي زه در لسپاره در کوم ډډې په ډډې به ورته اوړي، کله بدل اسویلی درځي، کله بدل خوب جوټي در کوي، کله به یو خبره ماته وبله به وګده. خو په وخت کې ته سپاره نشي ویلې، په نیمه غنټه کې نشي ویلې، په غنټه کې ته سپاره تلاوت نشي کولی. او د دې زمانه حافظ قرآن په وخت کې سپاره وای. دا بیل طاقتونه الله ورکړي. حافظ قرآن په وخت کې سپاره وای، دې غنټه کې نشي ویلې. هغه ته الله پاک دا الفاظ راغون کی زمانه وته ادري برکت پکې وته واچي او د زبان چال ولا تمره تیز کی چې یو آیت د قران کریم تلاوت کې نو اغسل آیتونه د قران کریم تلاوت کړي. دا د اغي کراماتي، دا د کراماتو نه خالی ني. کرامات به بیانې او کرامت د اولیاء الله او دا حق دی. زمنګ د عقاید کتابونه لیکلي دي معتزله د کرامت او د معجزې د انبیاو نه منکر دي. دا یو ډله ده معتزلیان وته وایي
وکرامات الاولیاء حق خلافا للمعتزلة. علامہ تفتزانی سے په خپل کتاب کې لیکي، ما ته وګوره ډیره د مزې خبره ده چې 2 رکعاته مونځ یې وکړ نو په ډېر نهایت عاجزۍ سره د الله په کور کې دننه په بیت الله شریف کې خانه کعبه مبارکه کې الله ته داسې کړه چې خدایا ستا د شان سره لایق عبادت مې ونه کړ. نعمان ډېر کمزوری دی او تا پیژنم چې زما خدای د الله د معرفت به دعوه کې ولې په نښانو او په قدرتونو پیژندی شي او که نه شي پیژندی. رب خو هغه ذات دی چې دی په قدرتونو باندې پیژندي